بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو میر سبق نمبر 9 دی. نن به ان شاء الله موږ د مرکب غیر مفید تعریف او قسمونه وایو. دینه مخکې درس کې موږ مرکب مفید وی چې مرکب مفید ته جمله وای. مرکب مفید هغه ته وای چې فائدہ ته حاصلېږي. داسې مرکب چې فائدې والا وي، یعنی فائدمن مرکب. مرکب مفید مطلب دا دی فائدمن مرکب، یعنی چې خبره پکې پوره وي هغې ته مرکب مفید وای. لکه زه وایم ولد زید د زید زوی عالم عالم دی، نو دا خبره پکې پوره شوه، نو دغه ته مرکب مفید وای. او بیا ما تاسو ته وی دې ته جمله هم وای، کلام هم ورته وای. جمله مشهوره ده. بیا د جملې دوه قسمونه دي، یو ته جمله اسمی خبریه وای، یو ته جمله انشائیه وای. بیا د جمله خبریه دوه قسمونه دي، جمله اسمیه خبریه او جمله فعلیه خبریه. بیا د جمله اسمیه خبریه دوه جزونه دي، یو ته مبتدا وای بل ته خبر وای. بیا د جمله فعلیه دوه جزونه دي، یو ته فعل وای یو ته فاعل وای. بیا راشو د جملې دویم قسم لا جمله انشائیه لا. نو جمله انشائیه ویلو والا باندې د دروغ او د رښتیا ګمان نه کیږي. جمله خبریه ویلو والا باندې د دروغ او د رښتیا ګمان کیږي. بیا د جمله انشائیه لس قسمونه دي. اول نمبر امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، بیا پسې ندا، عرض، قسم او تعجب. ٹھیک شو جی. نو دا لس قسمونه دي. دغه لس د جمله انشائیه لس قسمونه مونږ بیا وی. اوس د مرکب مفید خبرې ختم شوې. اوس په مونږه د چې کوم لفظ مستعمل دی د هغې دویم قسم وایو. مرکب د مرکب دویم قسم به وایو مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید. نو د اول د مرکب غیر مفید تعریف وایو او بیا به قسمونه وایو. نو فصل کې مصنف رحمه الله وای بدان کې ته پوه شه چې بدان کې ته پوه شه چې مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید آن معنا د هغه او است معنا د دی. هغه ده مرکب غیر مفید هغه دی کې چې چون کله چې قائل معنا د خبر کولو والا، قائل معنا د خبر کولو، قائل برآ سکوت کند، بر معنا په، آ معنا د هغې، سکوت معنا د خاموش شي، چپ شي، کند معنا د شي. نو وای بدان کې تپویشا مرکب غیر مفید آنس هغه ده کې چون قائل چې کله خبر کول والا برآ په هغې سکوت کند، خاموش شي، چپ شي. سامع اوریدلو والا را تا اوریدلو والا تا خبره س خبر یا طلبه س طلب حاصل نشي. ٹھیک شو. یعنی مطلب دا دی مرکب غیر مفید هغه مرکب ته وای چې د هغې ویلو والا کله خاموش شي کنه، نو اوریدلو والا ته د هغې نه څه خبر یا څه طلب معلوم نشي. او مرکب مفید هغې ته وای چې د مرکب مفید خبره کولو والا کله خاموش شي، نو اوریدلو والا ته خامخا څه خبر یا څه طلب معلوم شي. او په مرکب غیر مفید کې چې خبر کولو والا خاموش شي، نو سامع ته خبر یا څه طلب نه حاصلېږي. ٹھیک شو. لکه ګورئ مرکب مفید به راته زه ووایم. مرکب مفید یو مثال به راته زه دلته کې ولیکم. د مرکب مفید مثال، مرکب مفید څه ته وایي؟ فایدمن مرکب. نو د دې یو مثال به درله زه درکړم. زه وایم ولد زیدن د زید زوی، ولد زیدن عالم دی. ولد زیدن عالم د زید زوی عالم دی. نو دا خبره پوره شوه کنه. اوس چې ته زه دا عالم ختم کم کنه، زه صرف ووایم ولد زیدن د زید زوی بس. دا اوس خبره نیمګړې ده. د زید زوی څه چلو شو؟ نو دې نیمګړې خبرې ته مرکب غیر مفید وای. مرکب غیر مفید وای. او چې دا کم ورسره بیا مې دا دواړه یو ځای کړل کنه، نو بیا دا مرکب مفید شو. نو ته چې د عالم کټ کې کنه او صرف وې ولد زیدن یا ولد محمود د محمود زوی بس دومره دې صرف وې. یا وې کتاب محمود کتاب محمود د محمود کتاب محمود د محمود کتاب. یا داسې وي رسول الله
رسول الله د الله رسول څه بس صرف دومره دی وي ٹھیک شو نو دا اوس مرکب غیر مفید دی دا کتاب محمود مرکب غیر مفید دی ولد زید صرف ولد زید دا غیر دیتا مرکب غیر مفید وي خو که دې سره ته چرته یو بل ملاو کې چې رسول الله محمد چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی دا کله مثلا ګورئ داسې دې ته ګورئ رسول الله محمد نو ګورئ دا رسول او الله دا مضاف الیه دا یو جز شو او محمد دا دویم جز شو نو دا دواړه چې اوس دا ټول رایوځای شو نو دې ته اوس مرکب مفید وای دا مرکب مفید دی ٹھیک شو مرکب مفید معنی چې ماته خبر پته ولګیدا چې دا الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی بل څوک نه دی ٹھیک شو نو دا مرکب مفید دی اوس کته دینه دا محمد ختم کې صرف رسول الله وي نو دا مرکب غیر مفید دی مرکب غیر مفید کی خبره نیمګړی وي او مرکب مفید کی خبره پوره وي ٹھیک شو نو دی مرکب مفید ته مرکب تام وي ٹھیک شو او دا مرکب غیر مفید ته دیتا ناتمام وي مرکب غیر مفید یعنی فائدې والا نه وي غیر مفید بے فائدې او مفید فائدې والا نو په دې ټول پوهیږي نو بدان کې ته پوه شه چې مرکب مفید انس هغه دی کې چون قائل چې دا غي خبرې کولو والا برآ په هغه سکوت کند خاموش شي چپ شي سامع اوریدلو والا را تا خبره س خبر یا طلب حاصل نشود بوای ها نشد بنوای نه شود نشود حاصل نشود چې لاغې ته دا اوریدلو والا ته د قائل د خبرې نه خبر یا طلب معلوم نشي نو هغې ته مرکب غیر مفید وای او کنه سامع ته خبر یا طلب معلوم شي هغې ته مرکب مفید وای ٹھیک شو او هغه یعنی دا مرکب غیر مفید او هغه بر معنا په سه معنا د درې قسم دی بر سه قسم است او د هغې درې قسمونه دي نو علما وایي د دې خو قسمونه زیات دي خو دلته ابتدایي طلباو دپاره صرف دا درې قسمونه ښیي اول قسم زده کوي مرکب اضافي مرکب معنا ده چې جوړ شوی دی مرکب سره چې جوړ شوی دی او اضافي اضافت والا مرکب لکه ګورئ دا اضافي چې دی کنه دا اصل کې اضافي دا یا د نسبت دپاره راځي لکه زه وایم لاهور والا پاکستان والا افغانستان والا د دې یا مطلب دا دی چې والا د یا مطلب سره والا نو دلته کې اضافي معنا را اضافت والا لکه څنګه وایي بشاوري پېښور والا چارسدی والا ٹھیک شو نو دغه شان کراچی والا افغانستان والا کابل والا ٹھیک شو سعودی والا نو چې کوم ملک سره یا د یو څیز سره تعلق لري نو هغې کې اخره کې په عربۍ کې دا یا لګي یا د نسبت والا معنی دا والا د یا معنی سره والا نو اضافت وای ستا ګوره دا شیز زما دی که نه دا قلم زما دی مونږ په پښتو کې وایو دا قلم زما دی یا مونږ وایو زما قلم زما بورډ زما کتاب زما جماعت زما مدرسه زما بازار زما جامع زما کمره چې کوم یو څیز ته وایي چې دا زما دی نو دا زما چې پکې راځي که نه نو ګوره زه وایم زما قلم نو دا قلم د چا دی زما دی زما دی مونږ علمي انداز کې وایو یاره د دې قلم نسبت ماته شوی یا که زه وایم ستا قلم نو قلم نسبت تا ته وشو که نه
ټیک شو. نو لږ نور علمی انداز کې به وایو د قلم اضافت تا ته وشو. اضافت نسبت ته وایي. نسبت څه ته وایي چې زه وایم دا شي ستا سیز ستا قلم ستا کتاب یا زما کتاب زما قلم د الله رسول د الله کتاب د الله فرشته او د الله جنت د الله دوزخ د الله دنیا د الله آخرت د الله اسمانونه د الله ځمکې د الله مخلوق. ٹھیک شو. نو دغه ته وایي د دې مخلوق نسبت هم چاته وکړو الله ته وکړو چې دا مخلوق د الله دی. مونږه ساده انداز کې وایو دا مخلوق د الله دی. دا ټوله دنیا د الله ده. نو دا ټوله دنیا چې ده که نه د دې تعلق چا سره قایم شو الله سره قایم شو. یا اوس ښکته راځو واپس د دې دا زه وایم زما قلم. نو د قلم تعلق چا سره دی زما سره دی. نو مونږ په پښتو کې وایو زما قلم یعنی دا قلم زما دی. مونږ وایو زما قلم. په علمی انداز کې وایي د قلم نسبت ماته شوی. یا لږ نور علمی انداز کې وایي د قلم اضافت ماته وشو. د قلم اضافت ماته وشو. نو اضافي معنی را اضافت والا چې اضافت شوی نسبت شوی تعلق ورسره جوړ شوی دی. نو اوس دا لکه غلام زیدین غلام زیدین. نو دا زید نه دی دا غلام دا د زید دی. دا د چا دی د زید دی. دا غلام د چا دی د زید دی زید. نو مونږ وایو چې یاره د دې پښتو کې ساده الفاظو کې وایو دا غلام د زید دی. د چا غلام د زید غلام د زید غلام د زید غلام. ټیک شو. نو دا غلام د چا شو د زید شو. اوس مونږ لږ علمی انداز کې وایو یاره د دې غلام نسبت زید ته وشو. د دې غلام نسبت زید ته وشو. د غلام نسبت زید ته وشو. اوس لږ ښه علمی انداز کې وایو یاره د غلام اضافت زید ته وشو. د غلام اضافت زید ته وشو چې یاره دا غلام چې دی دا د زید دی زید د بل چا نه دی. نو یاد وساتئ په عربی کې د کوم څیز چې نسبت کیږي هغه اول په عربی کې راځي خو د چا سره چې تعلق قایم وي که نه هغه وروسته راځي په عربی کې. نو اوس دا غلام چې دی که نه دا د زید دی زید خو عربی کې به اول غلام لیکلی کیږي او زید به وروستو لیکلی کیږي. نو چې د کوم څیز اضافت کیږي که نه هغه ته مضاف وایي. اوس دا غلام چې دی ده ته مضاف وایي. مضاف معنی چې اضافت شوی دی. دا د اسم مفعول صیغه ده. معنی ده اضافت شده چې اضافت شوی دی. چا طرف ته شوی دی زید طرف ته. نو زید ته مضاف الیه وایي. مضاف الیه مطلب الی معنی ده د طرف ته الیه اس کی طرف د طرف ته. الی معنی طرف ته او هی معنی د او مضاف معنی را اضافت شده الیه د طرف ته یعنی د زید طرف ته اضافت شو. نو د غلام اضافت چاته وشو زید ته وشو. د غلام نسبت چاته وشو زید ته وشو. دا غلام د چا دی د زید دی. نو موږ ساده پښتو کې وایو دا غلام د زید دی. دا غلام د زید دی. لږ علمی انداز کې وایو د غلام نسبت زید سره دی زید ته وشو. د غلام نسبت چاته وشو زید ته وشو. اوس لږ ښه علمی انداز کې وایو د غلام اضافت زید ته وشو. نو چې چاته اضافت وشي هغه ته مضاف الیه وایي او چې د چا اضافت وشي هغه ته مضاف وایي. نو په عربی کې اول مضاف راځي او وروسته مضاف الیه راځي. او چې کله مونږ ترجمه کوو اول به د مضاف الیه ترجمه کوو وروسته به د مضاف ترجمه کوو. دویم نمبر باندې به د مضاف ترجمه کوو. لکه اوس مونږ داسې نه وایو غلام د زید داسې به نه وایو. مونږ به وایو د زید دا چې کوم مضاف الیه دی د معنی به اول وکړو. مونږ به وایو د زید او دا دویم قسم چې دی دا به وروسته کړو غلام د زید غلام. اوس پر راشو داسې ګورئ رسول الله اوس رسول چې دی دا مضاف دی او الله مضاف الیه دی. رسول مضاف دی الله مضاف الیه دی. ٹھیک شو. نو د مضاف الیه به اول معنی کوو. عربی کې به اول مضاف راځي وروسته به مضاف الیه راځي. ترجمه چې کوو اول به د مضاف الیه ترجمه کوو وروسته به د مضاف ترجمه کوو. نو ګورئ داسې به بیا کوو اول به د الله ترجمه وکړو د الله جل جلاله او دا رسول به وروسته کو په ترجمه کې رسول د الله رسول. اوس دغه شانتي کتاب راواله
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله. همدغه شان اول د کتاب معنا وکړه، وروسته د اول د الله معنا وکړه، وروسته به د کتاب معنا کې. د دې معنا شو د الله، د الله جل جلاله کتاب. همیشه دپاره به دغه ترتیب کوئ په د مضاف مضاف الیه کې. نو د اول اسم چې کوم دی که نه، اول اسم ته دته مضاف وایي. چې اضافت شده، اضافت شده چې د اضافت شوی دی، چې چاته اضافت شوی که نه هغه ته مضاف الیه وایي، مضاف الیه الیه. نو یاد وساتئ دا کم مضاف الیه چې دی که نه دا به همیشه مجرور وي، همیشه به دا مجرور وي. حالت جر کې وي په ده باندې به زیر راځي، همیشه به په ده زیر راځي. په مضاف الیه به همیشه زیر راځي. وګورئ کتاب الله، دغه شانته که غلام زیدین په ده باندې همیشه دو زیرونه راله. رسول الله دا وګورئ په ده باندې دو زیرونه راله. دغه شانته وګورئ قلمو، قلمو، قلمو محمودن، قلمو محمودن. وګورئ قلم مضاف دی او محمود مضاف الیه دی. نو معنا به کو د محمود قلم، د محمود قلم. نو ادم چې د چا قلم دی هغه به همیشه مجرور وي، او چې کوم قلم وي کنه قلم، نو دا به کله حالت رفعی کې وي، کله حالت نسبی، کله به په ده باندې پیش وي، کله به په ده باندې زبر راځي، کله به د ده باندې زیر راځي. خو دا د ده نه چې کم مخکې لفظ وي نو د هغه د وجې نه پرې راځي. ټیک شوه. نو مونږ وایو یاره دا مضاف چې دی دا باندې کله زبر هم راتلی شي، په ده زیر هم راتلی شي، که په ده پیش هم راتلی شي. خو دا مضاف الیه چې دی دا به همیشه مجرور وي، په ده به همیشه یو زیر یا دوه زیرونه وي، یا به په یو زیر وي یا به په دوه زیرونه وي، په ده بل څه نشي راتلی. زه اوس وایم بیت الله، بیت الله، بیت الله د الله کور، بیت الله د الله کور. نو دا مرکب غیر مفیدم دی، نو دا الله پکې مضاف الیه دی او دا بیت پکې مضاف دی. ٹھیک شو. نو اول به موږ د مضاف الیه معنی کو، وروسته به د مضاف معنی کو. ٹھیک شو. مضاف الیه پکې الله جل جلاله دی، دا به همیشه مجرور وي. او دا بیت الله چې دی دا کله به بیت الله وي، کله به بیت الله وي، کله به بیت الله وي. لکه رسول الله، رسول منګه کلمه کې وای لا اله الا الله محمد رسول الله، در رسول الله. او کلمه کې وای اشهد ان محمد در رسول الله. ٹھیک شو. دغه شانت ګورئ کلمت الله، کلمت الله دا الله کلمه، کلام الله دا الله کلام، کلام الله، کلام الله، کلام الله. نو دا کلام مضاف دی، الله مضاف الیه دی، او مضاف الیه به همیشه مجرور وي. او دا مضاف چې دی مضاف دا په عربی کې اول راځي، مضاف الیه وروسته راځي. ترجمه کې اول موږ د مضاف الیه ترجمه کوو، وروسته به بیا موږ د مضاف ترجمه کوو. ټیک شو. لکه ذلک الکتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. یا دغه شان ګورئ رب العالمین، رب الحمد لله رب العالمین، د ټول عالم رب، د ټول عالمونو رب. یا ګورئ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین د قیامت د ورځې مالک، د قیامت د ورځې مالک. نو دغه ان شاء الله را روان دي، بیا به زه تاسو په دې باندې پوهیږم وقت په وقت باندې. نو اوس مونږ ته وایي دا مرکب غیر مفید آنست که چون قائل بر آن سکوت کند سامع را خبر یا طلب حاصل نشود. و آن بر سه قسم است. د دې درې قسمونه دي د مرکب غیر مفید. اول قسم مرکب اضافی یعنی اضافت والا، چون لکه غلام زیدین، زید غلام، غلام زیدین معنا د زید غلام. اول به مونږه ترجمه د دلته نه کوو، ترجمه به مونږه داسې کوو، داسې به ترجمه کوو. صحیح شو. او غلام زیدین د زید غلام جز اول را اول جستا مضاف گویند، او اول جستا مضاف وایي، د غلام ته مضاف وایي. و جز دوم، دوم بوي، دوم بوي، ها دوم بنوي، جز دوم نه جز دوم، دوم دا واو دال باندې بم زموي، او واو باندې به شدم وي، او زمه بم پی وي. دوم وجز دوم را او دویم جستا مضاف الیه، مضاف الیه وایي. ٹھیک شو. وجز اول را مضاف گویند، اول جستا مضاف وای د غلام ته، وجز دوم را مضاف الیه، او د دویم جستا مضاف الیه وایي لکه زید، زید. ٹھیک شو.
و مضاف الیه او مضاف الیه همیشه مجرور باشد، همیشه به مجرور به وي. لکه دا زیدین نه دی زیدین په د باندې دو زیرونه دي کنه، نو دې ته مجرور وای، مجرور. ټیک شو. دغه شانته ګورئ دا رسول الله په د باندې زیر دی کنه، رسول الله په اخري حرف زیر دی، نو دې ته موږ وایو مجرور. دا مضاف الیه به همیشه مجرور وي. دغه شانته دا څه شو دا کتاب الله، دا الله کتاب، نو دا الله پاک چې دا مضاف الیه دی او دا به همیشه مجرور وي، په د اخري حرف به همیشه زیر وي. قلم محمود، د محمود قلم وګوره، محمود د اخري دال اخري حرف ته په د باندې دو زیرونه دي، موږ وایو دا مجرور دی، نو مضاف الیه به همیشه مجرور وي. او مضاف چې مضاف دا د عامل مطابق د اعراب بدلیږي، را بدلیږي، کله به په د باندې زبر راځي، کله به زیر راځي، کله به پیش راځي په مضاف باندې، خو مضاف الیه به همیشه مجرور وي، همیشه به مضاف الیه مجرور وي. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي. نو موږ ته وایي مرکب غیر مفید آنست، مرکب غیر مفید هغه دی که چون قائل بر آن سکوت کند، چې د دې خبرې کولو والا خاموش شي، سامع را خبرې یا طلب حاصل نشود، نو د دې اوریدلو والا ته خبر یا طلب نه حاصلېږي. و آن بر سه قسم است، او د دې درې قسمونه دي. اول مرکب اضافي، لکه اول قسم پکې مرکب اضافي دی، چون لکه غلام زیدین د زید غلام. جزء اول را مضاف گویند، اول جز ته مضاف وای، و جزء دوم را مضاف الیه او دویم جز ته مضاف الیه وای. و مضاف الیه همیشه مجرور باشد، او مضاف الیه چې دی دا به همیشه مجرور وي، مضاف الیه به همیشه مجرور وي. نو دا مونږه د مرکب غیر مفید تعریف هم وکړو، او بیا اولنې قسم وویلو. مونږ ته وایي چې د مرکب غیر مفید درې قسمونه دي، خو مونږ پکې په دې درس کې اولنې قسم وویلو. او بیا د دې نور قسمونه هم دي، علما وایي د دې نور قسمونه هم دي. نو ان شاء الله د هغې به بیا زه مکمل نقشه جوړوم، په هغې به تاسو ټول زه پوهوم. امید دی په دې به تاسو پوه شوي. د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ او بیا ځان دوباره واورئ، او بیا ان شاء الله د هغې په دې باندې به تاسو بیا پوه شئ. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.